پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وایي تاسو چې کله د یو مریض پوښتنې لره ورسئ کله د یو مریض پوښتنې لره ورلاست نو مریض ته تسلي ورکوئ الله به دې جوړ کړي بیا به ته بیا به بازار یې بیا به دکان یې بیا به میلې یې بیا به پکنیکونه یې زړه یې ور خوشحاله که د الله رسول فرمایي تقدیر نشي بدلولی په دې خبرو باندې هسې د دې مریض زړه ور خوشحاله که د دې مریض زړه ور خوشحاله که تر ټولو لوی کمال د مریض نیم مرض خالي د ډاکټر د حکیم د طبیب او د پیر په ښه مشوره باندې مرض چې دی هغه ختمیږي ډاکټر راولاړ شي مطلب مریض ته ډېره ښه اسانه مشوره ورکړي یا حکیم یا طبیب یا پیر بیروي یې نه ورته ووایي تسلي ورکړي خوشحاله کړي انشاءالله الله مهربانه ذات دی د پلاني ناجوړۍ څه پلانی جوړ شو پلانی دا ته چې په کومه بیماري کې دا رقم خو بیخي په زرو کسان جوړ شوي دي د ناجوړۍ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې یاره زه به جوړ سم که به نسم جوړ یو سړی چې ناجوړه شي دا یې لوی مشکل دی چې زه به جوړ سم که به نسم جوړ که دی په دا پوه سو چې را روانه دا هفته به دا ټیم ګوره زه په کابل کې ګرځم که په اسلام آباد کې بیا دی په دا ناجوړې خوا نه به دی وایي جوړ به سم نو څه دي نو د الله رسول فرمایي تسلي ورکوئ الله به دې جوړ کړي الله به دې روغ کړي الله به ډېر ژوند درکړي مه پریشانه کېږه زموږ ډاکټران خاص کر د کوټې والا به در ورشئ نو دی چې کله ته ورسې بیا ته بیمار یې بیا دی کله ټیسټونه میسټونه وشي معاینات چې کوم بلل کېږي بیا چې کله خدا نخواسته یو سړی کینسر د یو چا ګردې پیل سوي دی داسې زیری پر کوي لکه د اختر میاشت چې لیدل سوی او تو خو کینسر یې و ډاکټر صاحب نو بیا بس تا خو نو ډېر کار سره شلېدلی دی ستا دواړې ګردې پیل دي اسړی کا د الله رسول فرمایي تاسو تسلي ورکوئ مریض ته دا تا ماته کومه خبره وکړله یعنی دا دی د ځان دپاره اعزاز بولي ګوره وایي ته کینسر ولې نه وې په خبر ما څنګه خبر کړلی ستا دواړې ګردې پیل ولې ته نه وې په خبر ما څنګه خبر کړلی دا دی کمال بولي دا کمال نه دی دا بېعقلي ده دا بېعقلي ده د الله رسول فرمایي تسلي ورکوه ورسره د وشاران ډاکټران سړی تسلي ورکوي یو شی نشته هېڅ پریشاني هېڅ د ګبراهټ خبره نه ده ما فکر مه کوه الله مهربانه دی پلانی دوا در کومه الله به دې جوړ کړي ستا رقم 100 کسان جوړ شوي دي بس هغه سړی بیا څه قرار سي او دا چې حکیم ورته ووایي پیر ورته ووایي طبیب ورته ووایي بس ولاړې خانه دې خرابه سو هغه دا بل سبا لره مړ سي ډېر داسې مریضان چې ډاکټرانو ډایرکټ خبره ورته کړې ده چې ستا خو پلانی بیماري ده او ته بلکل ستا سار له دی مړ سوی دا د غم د وجې د پریشانۍ د وجې د فکر د خرابېدو د وجې دی سار لره مړ سوی نو لحاظه د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ تاسو مریض ته تسلي ورکوئ مریض ته دعاوې کوئ له مریضه دعا وغواړه مریض به تا ته دعا وکړي دغه د مریض دعا الله رب العزت نه ردوي د مریض دعا الله نه ردوي موږ پر بله روان یو عزیزانو محمد رسول الله موږ ته بله لار راښولې ده نو چې د محمد رسول الله د لارې څخه هټ کې پر بله لار ولاړ سو هلاکت دی تباهي ده بربادي ده او په دې کې یوه ذره شک نشته الله رب العزت تمامو مریضانو ته صحت ورکړي که روحاني بیماری دي که جسماني بیماری دي په هسپتالو کې دي او په کورو کې دي الله دې و هر مسلمان ته چې بیمار دی شفای کامله ور نصیب کړي زه خدا وایم وم یا الله یو کال مخکې مرګ راکړه د کوټې د ډاکټرانو مو وساته ډاکټر صاحب شته که نشته یو 10,000 روپۍ راکوي هغه راباندې دروم که څه بلا ده نو او که بیا د 6 میاشتې مخکې مرګ راکړه یا الله د کراچي د ډاکټرانو مو وساته 6 میاشتې مخکې صحیح سنو نو د ډاکټر د حاکم د پیر تسلي ډېر لوی شی دی هر چا ته تسلي ورکوئ موږ یې وخت عمرې له تللي نو په عمره کې مدینه شریف سره روان یو مکې له رځو نو په موټر کې سره ناست یو خپل انډیوالان یو نو هغه یو پنجاب ډریور و هغه زموږ ملګری و هغه ته وایي ستا نوم هغه وایي زما نوم پلانی هو ستا نوم پلانی دی و داسې زموږ یو عزیز و د هغه نوم هم پلانی و کینسر سو هغه بله ورځ مړ سولو یاره سبحان الله دې ډریور والله که بیا د مکې خبره کړې دا څه قصه دا څه عذاب جوړ سو
بیا به سړی ولیدی چې څه بیماري د هغه پلانوي او والله زموږ یو قریب و هغه د دې څه کینسر سو مړ سو ما کوه ما ورته راځه سړی که دا ته څه کوې تا چې څنګه خبرې شروع کړي دي عقل ډېر څه شی دی زه خپله د الله په دربار کې هر وخت د عقل خواست کوم یا الله عقل راکه عقل راکه یا الله ښه عقل راکه په ښه عقل باندې بیا تا ته هم لاره در ښوولی سم او که سړی بیا عقل هم سي بدرنګه یې هم سي هغه ما درته وویل دا نو بیا بیخي عذاب دی